أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. سورة یونس 104 نمبر آیت. په دې آیات کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خطاب دی چې د دین او د اسلام فرق دی خلکو ته واضح کړي چې د اسلام د نور دینونو سره څه فرق دی. اگر چې نور خلک هم انسانان دي، هغوی هم د یو رب عبادت کوي، هغوی خپل عبادت خانې لري، خپل معاملات لري په شان د مسلمانانو باندې، لیکن فرق یې څه دی؟ نو الله تعالی نبی علیه السلام ته فرمایي چې دوی ته ووایه ان کنتم چېرته کیئ تاسو فی شک من دیني، په شک کې په باره د دین زما کې، ان د اسلام باره کې تاسو شکمن یې چې نورو دینونو سره فرق څه دی؟ نو فرق یې دا دی فلا اعبد الذین، نو زه عبادت نه کوم د هغه کسانو تعبدون چې تاسو عبادت کوئ من دون الله، د الله نه بغیر، د یو الله نه بغیر چې تاسو د چا عبادت هم کوئ، دغه عبادت زه نه کوم. یو فرق یې دا شو. ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم، لیکن زه عبادت کوم د الله تعالی هغه الله يتوفاكم چې تاسو لره وفات کوي، تاسو وجني. نو دا بیان د توحید شو او توحید د عبادت شو. د نور دینونو سره زمون اصلي فرق په توحید کې دی، او په توحید کې خاص کر په عبادتو کې ښکارا واضح فرق دی. نور په معاملاتو کې د ژوند په ضرورتو کې زموږ دومره زیات فرق نشته دی، کم دی، لیکن واضح فرق زم په عبادتو کې دی. نو الله تعالی نبی علیہ السلام ته دوی ته ووایه چې ای خلکو که تاسو په شک کې زما د دین په باره کې چې دا دین به نور دینونو نه څنګه فرق لري، نو فرق یې دا دی زه عبادت نه کوم د هغه کسانو چې تاسو عبادت کوئ د الله نه بغیر، او زه عبادت کوم د یو الله هغه الله یتوفاکم چې تاسو وفات کوئ. دې څنګه د الله تعالی په صفاتونو کې دا صفت راواخیست چې یتوفاکم تاسو وفات کوي، داسې هم ونه ویل چې ما وفات کوي. او د دې نه علاوه د الله تعالی ډېر کامل صفاتونه شته، لکه مخلوق را پیدا کول، د هغې تربیت، د هغې ضرورت پوره کول، او دغه شان کې هغوی ته هدایت کول، مرګ په اخره کې راځي، هغې ذکر نه. د دې ډېر وجوهات دي. یو وجه یې دا ده چې د وفات باره کې د کافر ټولو مشرکانو هم دغه عقیده وه چې د مرګ والا ذات الله تعالی دی، الله تعالی انسانان وژني بل څوک یې نشي، او د مرګ اختیار د الله تعالی په قبضه کې دی. تر دې حده پورې چې دوی د کومو قبرونو عبادت کوي، د کومو بزرګانو عبادت کوي، نو هغې باره کې هم دوی دا فکر لري، دا عقیده لري چې دغه بزرګان نه څوک وفات کولی شي او نه چاله ژوند ورکولی شي. دغه شرط هغوی چې کله مرګ راته د مرګ نه یې ځان هم نشه بچ کولی، ځکه خو وفات شو. د مشرکانو په دې عقیده کې موږ سره متفق ده چې د مرګ والا ذات صرف الله تعالی دی، الله تعالی ټول مخلوق وژني بل څوک یې نشي وژلی. نو دا صفت د الله تعالی اتفاقي نو ځکه ذکر شو. دویمه دا ده چې د وفات په ذکر سره د دې په ذکر کې یاره پرته ده. نور صفتونو کې په ذکر کولو کې یاره نشته، مرګ کې یاره پرته ده. د مرګ د ذکر سره سم سړي ته هیبت راځي مخې ته. نو حاصل دا دی چې دا د الله تعالی توحید داسې معمولي شی نه دی، ډېر لوی شی دی. په دې کې د مرګ او د ژوند مسلې هم شته، او د مرګ نه بعد الله تعالی مخې ته پیش کېدل پکې هم شته. نو چونکې دا صفت کې هیبت موجود و، د الله تعالی عظمت ته معلومېده، د انسان مجبوري ته معلومېدله، نو دا صفت یې ذکر کړ. د دې نه علاوه تفهیم القرآن ذکر کړی دی چې په لفظ د وفات کې دومره غټ مضمون پروت دی چې هغه پښتو کې بیانول کافي حد پورې ګران پرېوځي. تفهیم القرآن ذکر کوي چې کم ذات چې د چا په مرګ باندې قادر دی، او نور هیڅوک مشرکان هم دا عقیده لري چې په دې صفات کې د الله تعالی سره هیڅوک شریک نه دی، نو چې دغه کامل صفات د الله تعالی شو، نو معلومیږي دا چې د دې نه مخکې صفات الله تعالی لپاره په خپله ثابت شو. چې کله د په مرګ باندې قادر دی، نو معلومیږي دا چې خالق امدا دی، او د دې تربیت کوونکی امدا دی، دې ته رزق ورکوونکی، هدایت کوونکی هم دغه ذات دی. نو ځکه په مرګ باندې قادر دی، او چې مرګ باندې قادر دی، د دې نه وروسته چې کوم مرحلونه به د انسان تېرېږي، برزخ د ژوند نه به تېرېږي، د حساب کتاب کې به پیش کېږي،
پولیسرات نن بر ټول مرحلو کې دا ټیک الله تعالی ته محتاج دی او د الله تعالی د مرسته نه بغیر د بل هیڅ لار نشته وای دا صفات مکمل کاملو او دې کې دا باقي صفات په خپل راجمع کېدل نو زکه دا صفات ذکر و امرت ما دا حکم شوه دی ان اكون من المؤمنین جز شم د مؤمنانو مخکې د عبادت ذکر وشو وس د ایمان ذکر کیږي بندگی صرف د الله کوم بل د بل چای نه کوم او ما ته د ایمان د کلک مؤمن جوړېدل حکم شوه دی نو دې کې اشاره دی خبره ده چې عبادت بغیر د پخې عقیدې نه د ایمان نه قبليږي نه د عبادت او د اعمالو د قبلېدل لپاره ایمان شرط دی او د اهل سنت والجماعت اجماعي عقیده ده باطل فرقو بده کې بحث شته لیکن هغه باطل فرقې دي باطل فرقو کې دوی فرقې راځي د سیده چې یوازې ایمان د نجات لپاره کافي کیږي اعمال ته ضرورت نشته دغه فرقې ته مرجئه ویل کیږي مرجئه د ارجاء نه د ارجاء ورستکور ته وي دوی عمل ورستکي عمل له اهمیت نه ورکي دوی خیال دار چې کلمه دی ولا چې سکه نو به کوا تازه شي او جنت ته ټیک زیه بتا من استحکام ضروري نری دا باطل فرقه ده او دویم فرقه راځي د سیده چې اعمال د انسان د نجات لپاره کافي کیږي ایمان ته کوئی ضرورت نشته لہذا کافر وي کارونه کول نم د دوی خیال دا چې دا هم جنت ته لاړ شي دا فرقه باطل دي اهل سنت والجماعت اجماعي عقیده دا ده چې اعمال د قبر دولت لپاره ایمان شرط ایمان نه بغیر اعمال قبليږي نه نو که سړی اعمال خکې خو ایمان نه لري دا هم قبول نه دي او ایمان لري لیکن عمل نه کوي نو دغه ایمان هم ناقص دی دا هم کمزور دی بیکار دی نو ان اكون من المؤمنین کې د اهل سنت والجماعت عقیده تایید شو چې د ایمان ما د حکم شوی د شم د مؤمنانو نه او د ایمان نه بعد اعمال قبليږي وان اقیم وجهک او ما د حکم شوی د دې خبره چې کلک کا وجهک مخبل وجه مختوي او دا د مجازات ونه ده ذکر د جزء او مراد ته نقول یا مخ ذکر شو ټول بدن ټول جسم ته مراد دي ټول ذات ته نفس ته مراد دي نو معنی د مفهوم یې د شو چې وان اقیم وجهک تکلک کا ځان خپل د مجازي معنی شو لفظي معنی دا ده چې تکلک کا مخبل اب قرآن کې مجازات ډېر ځای استعماليږي مجازات تقریبا دوی شوصولي دي هغه کې د استعماليږي لدین د پاره د دین حنیفا د دین چې هغه بیزاره دي د باطل دینونو مخکې د عبادت او د توحید ذکر وش او د ایمان اوس د آیات کې بدغه ایمان او بدغه عقیده باندې د کلکېدل حکم دی چې بدغه اعمال باندې عقیده باندې به تکلک وسیږي سستيږي بنو کوم ځکه چې سس ورته خرابېږي د مرګ د وخت پورې خپل ایمان باندې استقامت کلکواله وکړي نور وختي تور باندې بجذبه کې راتل او نیک اعمال کول بیا پر خودل د هیڅ حیثیت نه لري اعمال هغه د مستقلی حدیث مبارک کې هم دی چې هغه عمل د الله تعالی باندې زمانه زیات غوړه دی چې هغه دایمي او مستقلی اگر چې د لګ همي لیکن الله تعالی ته دا ډیر غوړه دی دا هغه عمل نه چې ډیر زیات دي خو په یو ځلمانی بیا نه نو بټور سيزونو کې اهم سیز استقامت او همیشواله دی نو بده ایمان او په اسلام باندې هم الله تعالی حکم کړی د کلکوالي حنیفن چې بیزار دي د باطل دینونو حنیف معنا مترجم تقریبا په درې قسمه ذکر کړی دا یو معنا دا چې حنیفن چې د توحید والا دي کلک توحید والا دي دوی معنا دا ذکر کړل چې د باطل دینونو نه بیزار دي او دا شان د کې حنیفن چې یو طرف ته د نور دینونو نه د ټول مفهوم حاصل یو دي الفاظ بدل دي مفهوم بالکل یو دي او همدغه مطلب د جداد دین د ټول دینونو نه د دې براءت جداواله او د توحید هغه اصول دا پکې واضح دي د دین دی او دا صرف اسلام دی بل دین کې دی نشي نو وان اقیم تقایم کا وجهک مخبل یعنی ځان خپل لدین د پاره د دین حنیفن چې بیزار دي د باطل دینونو نه دا تفسیر جلالین معنا ده ولا تکونن من المشرکین او تمکیږي د مشرکانو نه دا حکم راته شوی دی د دې آیات مخاطب نبی علی السلام دی او ځکه په خطاب د مفرد سره ذکر شوی دی لیکن دا تعلیم دی امت ته چې امت تاسو به داسې ایمان لرئ چې د هغې سره به عبادات د صرف د یو الله تعالی کېږي د بل چا به نه کېږي او په دغه دین به تاسو کلک پاتې کېږئ سستېږئ به نه ولا تدعو او تمره بله من دون الله د الله نه بغیر ما هغه څوک لا ينفعک چې فایده نشي درکولی تا ته ولا یضرک او نه نقصان درکولی شي بغیر د اسبابونه
نو دې کې توحید په دعا ذکر شو چې دعاګانې صرف د الله تعالی نه غوښتل د بل چا نه غوښتل. الله تعالی نبی عليه السلام ته وین فعلت کدا کار دی وکړه د بل چا نه سوال وکړه فانك اذا من الظالمين یقینا بدغه واقع بتشهید ظالمان. ظلم په معنا د شرک سره ذکر کړي. ظلم په معنا د ګناه کبیره باندې هم اطلاق کیږي او په شرک باندې هم کیږي، لیکن دې ځکه په معنا د شرک سره دی. زګج د الله تعالی نه بغیر بل چا نه سوال کول د بشر کی راځي، شرک په دعا کی راځي. سوال کول چې کوم دی د وسایل لاندې د اسباب لاندې د بل چا نه څه غوښتل دا ټیک د شرک نه راځي. لکه انسان ورشي بل انسان نه څه شی وغواړي تاسو ما راکړه زما سره به مرسته وکړي، قرض دی وغواړي، دا کار روزګار وسایل دی غواړي، نو دا سوال شو په وسایل په اسباب لاندې شو. اسباب لاندې دا ټیک څه دی په دې کې خبره نشته، چا نه امداد غوښتل اسباب لاندې. لیکن بغیر د اسبابونو چاته आवाज کول چې ته پوېږي د کس نږدې هم نه زما اوري او د ځکه کې نږدې هم نه دی او د سر اسباب په استعمال کې هم نشته. لکه سړی قبر ته ناری وي چې ما سره د مرسته وکړي، نو ښکاره خبره ده چې دغه مرسته په اسبابو کې نشو، دا بغیر د اسبابونو د مقصد دی. او ځکه ته आवाज کوي دغه بده باندې پوېږي چې بده باندې دومره ډېری خاورې اړولې دي، غږ وته رسي نه، وګونو د غږ نه رسیږي، د سر هیڅ شی هم قبر کې نشته چې مال راکړي، نو معلومیږي دا چې دغه आवाज دی کوي نو دا د اسباب لاندې نه دی، بغیر د اسباب نه دی. نو بغیر د اسباب نه ده الله نه بغیر د بل چا نه مرسته وغوښتل دا به شرک راځي، شرک په دعا کې راځي. مخکې چې موږ ایاک نعبد و ایاک نستعین کې کوم خبره کړې و چې د الله تعالی نه به امداد غواړو، نو هلته کې هم دغه مسله ده چې د اسباب لاندې د بل چا نه امداد وغواړي نو جایز دي، لیکن اسباب نه بغیر د بل چا د الله نه بغیر د بل چا نه مرسته وغوښتل دا به شرک راځي. نو د دې مضمون دغه مضمون بيخي یو شانته کې شو. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. دا آیت د مخکینی مضمون د پاره به تور د دلیل سره ذکر کیږي چې د الله نه بغیر د بل چا بندگی نه کومه، د الله نه بغیر د بل چا نه سوال نه کومه، او بدغه دین باندې کلکېږم دا ولی وجه سره دلیل سره دی. وی وجه دا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ کله ورسېتا ته بضر یو تکلیف فلا کاشف له نو بیا نه لري کوونکې د هغې دپاره الا هو مگر دغه الله یې لري کوي. نو معلومیږي دا چې الله تعالی زموږ سره مرسته کولی شي او دا باقي مخلوقات را سره نشي کولی. چې الله تعالی د یو کار اراده وکړي، د یو تکلیف اراده وکړي، نو بل څوک نشي راتللی زموږ نه لري کوي، چې موږ نه لري کولی نشي. نو معلومیږي دا چې دغه صفتونه کامل صفتونه مخلوق کې اړول موجود نه دي، نو د هغې آواز کول هم ناجایز شو، د هغې بندګي کول هم ناجایز شو. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ الله تعالی اراده وکړي ستا دپاره د څه خیر رسولو فلا راد لفضله نو بیا نشته ری واپس کوونکی د فضل د الله لره، چې الله ته یو خیر یو فضل رسوي او اراده کړي نو منځ کې مخلوق حایل کېدی نشي چې هغه دفع کړي تاسانه منې کې ته میلاو نشي داسې نه کېږي. نو حاصل دا شو چې دا تکلیف رسولو والا ذات هم الله دی، خیر رسولو والا ذات هم صرف الله تعالی دی، او که الله د یو تکلیف اراده زم باره کې کړي نو مخلوق د فکورې نشي، او که د خیر اراده کړي نو مخلوق یې رانه اخیستې نشي. نو ځکه یوازې الله تعالی د عبادت لایق شو، یوازې د الله تعالی نسوال کول پکار دي، او باقي مخلوق دې کې شریک کول شرک او ناجایز شو. یوسویب به من یشاء من عباده رسید فضل لره چالم چې غواړي د خپل بندګانو، فضل الله تعالی هغه چاته چې غواړي رسوي او څوک یې رامنې کولی نشي. وهو الغفور الرحیم د الله تعالی بخون کې او رحم کوون کې دی، د الله تعالی کامل صفاتونه دي، بخون کې او رحم کوون کې. په دې صفاتونو ذکر کولو کې ترغیب د توبې او ایمان ته چې الله تعالی د ذات د جګه دغه څوک هم تعلق جوړوي نه جوړول شي، څوک څومره ګناهګار او مجرم د کم ټیم توبه وباسي الله تعالی بخي او د بخښلو نه وروسته به رحم هم کوي. نو ګویا چې دا دوه صفتونه د دې لپاره ذکر شو چې ترغیب د توبې او ایمان ته چې څوک په الحال هم د ایمان نه محرومای د توبې نه محرومای نو هغې هم لاره شته دی. الله تعالی د ذات د بخي او اوس په الحال هغوی هم خپل رابطه جوړولی شي. قل ورته وایه یا ایها الناس ای خلکو قد جاءکم الحق من ربکم یقینا راغلی تاسو ته حق طرفه طرف خپل نه. دا ترغیب دی قرآن ته چې تاسو ته کوم کتاب راغلی دی د کومو صفتونو والا قرآن دی، څومره اهمیت او ضرورت دی په معاشره کې د دغه کتاب،
او دغه کتاب نه د مخ اړولو څومره نقصانات دي. نو دا سراسر ترغیب شي قرآن طرف ته. حق نه مراد قرآن دی. یقینا راغلی تاسو د حق چې قرآن دی من ربکم طرف در تاسو نه. فمن اهتدى نو چا چې هدایت بیا موندو یعنی د قرآن نه سبق حاصل کو فانما يهتدي لنفسه یقینا د هدایت بیا موندو د خپل ځان د فائدې لپاره. لام په معنا د انتفاع د فائدې ده. نو مطلب دا شو کوم خلکو چې په قرآن باندې عمل وکړي دا فائدې خپل ده په چا د احسان نه اړي. ومن زول لو هغه سوچ گمراه شو یعنی د قرآني تعلیماتو نه ځان کناره کش فانما يزل عليها یقینا دا گمراه شو د خپل ځان په نقصان کې. علا په معنا د ضرر سره دی. حاصل دا شو چې کم کس په قرآن باندې عمل نه کوي د گمراهۍ نقصان خپل دی بل چا د گمراهۍ نقصان نه رسیږي. نو دا آیت سراسر تسلی شو د مبلغین او داعیانو لپاره. اولنې مخاطب نبی عليه السلام د قیامت پورې ټول مسلمانان د مخاطبین شو. حاصل دا دی چې کم کسان په دین باندې عمل کوي نو پیدا به خپل ملاويږي. کم کسان چې د دین نه بغاوت کوي مخالفت کوي چې پلانې سمینه لګي ډینګي سمینه لګي دا تنګوم هغه تنګوم نو د دې نقصان خپل دی د بل نقصان بل چانه دی. نو مجرمانو د لپاره تخویف دی او د لپاره خبرداري دی چې تاسو د اسلام مخالفت دا ټول نقصان تاسو په خپل سر باندې پریوزي بل چاته تاسو نقصان نشي رسولي. وما انا علیکم بوکیل او زنه يم بتا سمانی ذمہوار. وکیل اختیارمند تم وي او ذمہوار ته هم ویل کیږي. دوه معنی دي ځکه چې سمون خوري نو کومه معنی د ذمہوار سره شنو مفهوم واضح شو چې که تاسو خلق ایمان نه راوړی سم لار ته ناراضي نو دې ذمہواری زما په سر باندې نشته زمانه تاسو الله تعالی تاسو نه کوي. ځکه چې تاسو صرف د دعوت او د تبلیغ د اخوا چې دا کس ولې دیندار جوړ نشو دي تاسو الله تعالی د هیڅ چانم نه کوي. لازم اور الله تعالی د چا په سر باندې خودري نه ده. او په معنا د اختیارمن شین پیدا معنا شو چې ځنه یم تاسو اختیارمن یعنی تاسو اختیار الله تعالی مال نه درکړي چې دا خلک په زور مسلمانان کا نو چې کله دا اختیار زما سره نشته نو ذمہواری په خپل باندې نه پیښوا چې ذمہواری دا سره هم نشته دي. وتبع ما يوحى اليك تابعداري کا د هغه څه چې وحی کیږي تا ته پیغمبره. اولنې مخاطب نبی عليه السلام قیامت پورې امت ته تعلیم چې همیشه د آسماني وحی تابعدار وسیږي. واصبر او صبر کوا حتی تر هغه پورې يحكم الله چې الله تعالی خپل فیصله راولېږي. فیصله د الله تعالی په دوه قسم باندې ده دوه طریقو باندې ده په دنیا کې. یو دا د اسلام مخالفین ته توفیق د اسلام ورکی د ایمان او مسلمانان شي یو فیصله ده. او دویم فیصله ده چې د ایمان او د اسلام مستحق نه نو فیصله د عذاب ور باندې براشي او ختم بشي. نو دا هم د مضمون تسلی دی چې کم کسان دین د پاره کار کوي نو هغه د صرف خپل کار ته متوجه کېده پکار دي. دا نه چې خلک یې مني خلک یې نه مني خلک دسي وي خلک هغه سي وي بس په دین د پاره مستقل کار پکار دی. کم خلک چې مخالفت کوي هغه باره کې باسماني فیصله راشي یا بس تملاري تراشي یا په عذاب کې هلاک شي. وهو خير الحاکمین دا الله تعالی غوړه فیصله کوونکی دی.